بنی اسرائیلو چې یو نوجوان ډېر زیات پرهیزګار انتهایی متقی او تقوادار زر میاشتې به ده لګاتار روزې نیولې زر میاشتې به ده لګاتار الله ته عبادات کول شپې به تېرولې ټوله شپه به الله ته په سجدې تېروله زر میاشتې به د ورځې روزه وه او جهاد بیا کولی خلکو چې به خپل مال تقسیمولی د فرمایي چې دونه مشرکان ډېر زیات تنګ شول او ده باندې هر نمونې ټرای وکړه د مړ کولو شهید کولو خو چې طریقه یې جوړه نه شوه بیا مشرکانو کافرانو دا طریقه وکړه چې حضرت مشعور رحمت الله تعالی علیه د کورواله ته د پیسو دولت لالچ ورکړه هغې سره خبره وکړه چې موږ به تا ته دوره دولت درکړو دوره درهم او دنانیر به درکړو ته دا خپل خاوند موږ ته ښه ټینګ وتړه چې کله دا ودسي تکای دی بیا موږ خپل لاس باندې راکړه ته چې شوره دولت غواړې شوره دولتونه غواړې موږ درکوو فرمایي ښه ځای لالچ چې راله چې کله خاوند یې کور ته رالی چل مسله ودسله ښځې ښه ټینګ په رسول باندې وتړله په کټ باندې وتړله چې څلور ساعت سترګې چکېدلې چونکې الله کریم یو نوجوان ته روحاني طاقت ورو او جسماني طاقت یې ورو کتابو دا لیکلي دي چې اوسپنې د اوسپنو زنجیران آب یې لاس سره ګوټ کړو او چولو یې غوندې به مات کړو چولو یې غوندې به لاس سره ګوټ کړو چې دا یې څلور چکسلی بیا د پر رسۍ چشاوي الله کریم ولایت طاقت ورو روحاني او جسماني طاقت ورو د چې جان سره آکړه زور جان دا ورکړه رسۍ یې پرېږدي جان اخلاص کړه راړی کورواله ته پته یې وکړه نو کورواله چلاکي ورسره وکړه مکر فریب یې ورسره وکړه او دا یې ورته وویل چې ته خو ما دې کار تړلی چې ما تا جرأت او طاقت راولی طاقت راولی چې تا ول خلک دوره صفت کوي چې تاسو راته طاقت شته که نه چونکې دا یې ورباندې پوه اصلاح خو الله ولیانې هر کار چې حکمتي غږ یې نه وکړی دې ښځې بیا طریقه جوړوله چې طریقې باندې چې دا یې په زنجیرانو وتړه او دا لالچ او دا دولت ماته میلاو شي بیا یې هم وکړله دا یې بیا ښه په زنجیرانو وتړله اوس په زنجیرانو باندې ښه ټینګ وتړله چې د کله څلور سترګې خلاصې شولې الله قوت او طاقت ورکړه د اوسپنو زنجیران بیا چولو یې باندې ګوټ کړو روحاني او جسماني طاقت ورسره نو هغه ولي چې کوم د جان سره زور وکړه هغه زنجیران یې پرې کړې بیا کورواله ته راغی بیا یې پوښتنه پسې وکړه بیا یې دغه چلاکي ورسره وکړه او دا فریب یې ورسره وکړه چې ما تا طاقت جوړوله نو دا ورته وایي شاید ما کورواله د تا مکر او فریب نشه خبره د تا له دوکې او لالچ نشه خبره چې تا کوم لالچ پر ما جان تړلی ده خو یاد وساته ما د الله په ذات باندې قسمي په دنیا کې داسې طاقت نشته داسې قوت نشته چې ما د الله کریم دی ولایت طاقت نه دره او ما طاقت هغې نه کوي فرمایي یو خبره ده که چېرې تا د خپل زلفو په ویښتانو باندې تړلی وه داسې الله یو حکمت ده د دې خپل زلفو ویښتانو طاقت نه لرو دا خبره ورته وکړه ښځې خو دا کیسه له خدای نه غوښته الغرض فریب ہوتا ہے ښځې بیا ورته تجربه کړه بیا د خپل زلفو په ویښتانو باندې وتړله چې ویې تړله څلور ټیکسله د دې خپلو زلفو ویښتانو طاقت نه لرلی چونکې دا چې کله په باندې ورکړه خپل خاوند یې زبر پسې پرېږه کړه لاسونه پښې سر هر شی پسې کټ کړو نو دا تذکره نبي کریم علیه السلام صحابو ته فرمایي چې داسې بني اسرائیل چې یو نوجوان و دوره زیات عبادات یې کړي وو زر میاشتې عبادات یې کړي وو زر میاشتې روزې یې نیولې وې شپې تېرې کړې وې او په داسې تکلیف باندې وفات شوه داسې ښځې دوکه ورسره وکړه
نو صحابه دا خواهش وکړه دا چاہت وکړه چې یا رسول الله یا حبیب الله صلی الله علیه وسلم کاش چې دوره ثواب به موږ ته شرک حاصلو آیا ته به الله کریم ډېر ثواب ورکړي چې ته زر زر میاشتې الله ته روزې نیولې دي الله عبادات کړې دي یا رسول الله یا حبیب الله صلی الله علیه وسلم بیا هم موږ د نوجوان مقام او مرتبه ته رسیدای نو فرمایي دا ذکر سره لګیاو چې الله کریم خپل محبوب علیه السلام باندې وحی نازل کړه دا آیات مبارکه باندې نازل کړه چې ليله القدر خير من الف شهر آیت امام علیه السلام او فرمایي خپل صحابه او ته چې ما صحابه تاسو په دې باندې خفقیر ما چې هغه عمر زیاتو زر زر میاشتې روزې نیولې تاسو ته ما دا شپه درکړې ده چې هغه شپې چې تاسو یو شپه ما رضا پر تیر کو زبر تاسو ته د زرو میاشتو عبادت ته زیات افضلیت ثواب درکړم